زمنګ استاسو نننۍ مسله د پټکی متعلق ده د امامه متعلق پټکه په اسلام او دین کې حیثیت لري نو دام یو غټه موضوع ده زمونږ استاسو مقصد په مسله باندې پوهیدل دي نو د پټکی متعلق و خبرو ته فکر کوئ کله مو چې دا و خبرې زده کړې نو انشاءالله مسله به درته څه ناڅه یاد شي اول به درته اجمال ویم د دې و خبرو او بیا به درته تفصیل وکړم و خبر دا دی اول اهمیت د پټکی دویم مقدار د پټکی دریم پټکی بسړی څنګه تړي څلورم دا پټکی چې په کومه خولۍ باندې تړي دا خولۍ به څنګه وي پنځم کپټکه نه نو دسمال کار کوي کنه کوي دسمال باندې پټکه ادا کیږي کنه شپږم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نا د خولۍ په سرول چې راغلی دی په حدیثو کې نو دا غي سم محمل له وم د پټکی رنگ بسنګي داو خبرې مجزده کړي نو انشاءالله مسله بدرته یاد شي اوله خبره اهمیت د پټکی پټکی په اسلام او دین کې یو محتم بشان عمل نه اسلام او دین کې پټکی لوی شان لري او لوی عظمت لري اسلام کی پټکې لوی شان او عظمت څنګه لري د دې متعلق در تلس خبرې کوم اوله خبره پټکې د ملائکو سنت ده مفسرین وای په دې آیت لاندې بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين لاندې علما وای وای د دې ملائکو پټکی پسارو څنګه رنگیو د بعض روایاتو کې راځي چې رنگ یې زیړو او بعض روایاتو کې راځي چې رنگ سپینو علماء تطبیق کوي وای د جبرئیل علیہ السلام چې کم پټکی وو نو دا غي رنگ سپینو او د باقی ملائکو چې کم پټکیو
داغی رنگ زیړو خیسته پټکی په سر کړیو او شملې شاته را پرې ښودلې وې. تقریبا ټول مفسرین لیکلي په غزوه حنین کې د ملائکو پټکی چې کم په سرو نو په هغې کې سره تارونه وو، سره تارونه پکې وو. ذوالقرنین واقعا نن وایي هغه ته ذوالقرنین ځکه وایي وی چې د هغه دوه ښکرونه وو لاندې د پټکي نه، نو ذوالقرنین بم پټکی په سره و. امام قرطبي رحمه الله لیکلی دی. مفسرین وی مما ترک آل موسی و آل هارون، هغې لاندې لیکلی دی چې په دغه صندوق کې د هارون علیه السلام پټکی مبارک او د موسی علیه السلام امسا وه. نو دوه خبرې شوې، یو پټکی د ملائکو سنت ده، دویم پټکی د انبیاء او د صلحاء سنت ده. ګور هارون علیہ السلام به پټکی په سره کم بنی اسرائیل سره چې کم صندوق هغې کې د هارون علیہ السلام پټکی پروت. ذوالقرنین پټکی په سره او هغه اتفاقاً په اولیاءو کې داخل دی. دا زه تاسو تاسې نمونه ویم ښه، نور په دې یو مسله دومره ډېر دلایل دي چې څو خبرې شوې په اهمیت کې. دعا پټکی د ملائکو سنت دی، دویم پټکی د انبیاء او د صلحاء سنت دی. صلحاء کې مې درته ذوالقرنین وی، انبیاء کې مې درته د هارون علیه السلام خبر وکړه. مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. التموی کنه دویم سپاره آخر کې. دریم نمبر پټکی د سړیو د فضیلت سبب دی. سړی ځکه افضل دی د ښځو نه چې پټکی او ګیري دي. که پټکی او ګیرې نه وي نو بیا سړی د ښځو نه افضل نه دی. قرآن کریم کې راځي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. د دې لاندې تفسیر مدارک وګورئ. وی سړی په ښځو باندې ولې افضل دی؟ وی سړی ځکه افضل دی وهم اصحاب اللحى والعمائم، دا خاوندان د ګیرو د پټکیو دي. که پټکی په سرو نو دا د ښځې نه افضل دی، او که پټکی نو بیا د ښځو نه افضل نه دی. نو د سړیو علامه څه ده او د فضیلت سبب پټکی او ګیره پرېښودل دي. نو کم سړی چې پټکی نه په سره دا تشبیه بالنساء ده. او بخاری شریف کې به وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. الله تعالی لعنت لیږي په هغه سړیو چې ځان د ښځو سره مشابه کوي. والمتشبهات من النساء بالرجال، او یا ښځې ځان د سړو سره مشابه کوي. بخاری شریف دویم جلد
400 صفحه او تفسیر مدارک کا ګوري بیا ناول جلد 381 صفحه ده. نو اسلام کې پټکې زکه اهم ده چې دا د سړی د فضیلت سبب ده کنه. سړی د خزو نه زکه افضل ده چې د پټکې په سری. سلورم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با صحابه کرام ته پټکې تړو. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وَعَمَّمَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابی داود کی دا روایت ہے وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم با ما تا پٹکے تڑو نو چوی تڑو فصدلها بین یدی ومن خلفی او داغ پټکی چې کومه شمله وا مخکې مرا پرېخ او رستم. دویم روایت د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی مات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پټکے اتړو او بیرا توی او صحابو ها کذا فاتمو دغسی پٹکی تڑائی فإن العمامتا سیماء الاسلام او پٹکیں چھ دے دا دے اسلام علامہ دا وہی الحاجز بین المسلمین والمشرکین دق مانع دا جدا کون کے دا پما بین د مسلمانانو او د مشرکانو کی. دا حدیث علامہ بدر الدین عینی سے براوڑ ہے پا عمدۃ القاری کے یہ وشتم جلد ہے او 308 صفحہ دا. نو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ کرامو تا پٹکی پٹکی تڑل. دو روایت میں درته ہوئے. پنځم نمبر پټکې زکه افضل دی او اهم دی چې دې سره د موز مرتبه لوړیږي. او ډېر خلک وایي که نه د پټکي تعلق د موز سره نه دی. نه، د پټکي د موز سره هم تعلق شته. قرآن کریم آیت کے راضی خذو زینتکم عند کل مسجد. تاسو واخلی زینت پا وقت ہر منس کے. تفسیر ماوردی کے وی مراد دا زینتکم نا سنت والا کالی دی کل عمامت و نحوها لکه پټکیش یا په مثل د دې. نو الله وایي چې مونږ کوي نو پټکی تړای نو د پټکی مونږ سره تعلق ده. دویم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے وہی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو منس کد نفل یو کد فرضی بعمامتن. یو منس کد نفل یو کد فرض وی پٹکی سرا تعدل 25 بلا عمامتن. دا برابر د 25 منزونو دے بغیر عمامه. یو منس کی سڑے پٹکے اتڑے دا افضل دے دا غا 25 منزونو نا چپاغے کی پٹکے نہیں. او بیا حضور فرمائے وجمعۃ بعمامۃ تعدل 70 جمعۃ بلا عمامۃ. یو جمعہ سره د پټکی دا د اویو جمعو سره برابر ده چې بی عمامي. دا حدیث
حافظ ابن عساکر راوړی دی په تاریخ دمشق کې. دریم نمبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی رسول اللہ مبارک فرمائے رکعتان بعمامتن، 2 رکعت پا پٹکی خیر من 70 رکعتا بلا عمامتن، دا 90 رکعتن افضل دے چه بغیر پٹکی وی. الجامع الصغیر 2 جلد صفحہ 22. نو پټکې ځکه اهم دی چې په دې سره مونږ زیاتېږي او ثوابونه الله پاک پکې زیاتوي. څو خبرې شپږم نمبر خبره په اهمیت کې پټکې اهم دی. شپږم دا ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پټکی باندې امر کړی دی صحابه کرامو ته. عباده ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے مشکات شریف کے بدر تراش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمائے علیکم بالعمائم، تاسو باندې لازم دی د پټکی وهل، فانها سیماء الملائکه، دا د ملائکو علامه ده او دا د خپل شاګانو شاته د دې چې کوم شمله ده نو هغه خوشی کوي. مشکات کې 2 جلد 300 صفحه کې او کنز العمال 8 جلد او صفحه ده 38. دویم حدیث چې رسول الله مبارک امر کړی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت، رسول اللہ مبارک فرمائی اعتمو تزدادو حلما، تاسو پٹکی پسروئی. پٹکی کی دا کمال لے چی بردباری او حلم بستاسو دا زیاد شی. درم نمبر روایت چی رسول اللہ مبارک امر کرنے، روایت دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وی رسول اللہ مبارک ما تا پٹکے اتڑو او بیاو فرمائل ہاکذا فاتم ابن عوفن، دا سی بیا پٹکے تڑا اے عبدالرحمن ابن عوفا فإنہو اعرب و احسن، دا دیر خیستہ دے او دیر خائص پکے دے. غذاء الالباب 2 جلد او 248 صفحہ. سلورم روایت چې رسول الله مبارک د پټکی امر کړي دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی سے فرمائے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ما ته پټکی اتړو او بے صحابو تو فرمائل دغه سی پټکی تړای زکه پټکی د ملائکو علامه ده او دا حاجز ده بین المسلمین والمشرکین. عمدۃ القاری 20 جلد 308. سو خبرش شپږ خبرې پټکی زکه اهم ده، شپږ وجه میں درتا ہوں. وم نمبر پٹکے زکا اہم دے چھ رسول اللہ مبارک فضیلت بیان کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العمائم تیجان العرب، پٹکی دادا عرب تاجون دی. امام دیلمی رحمہ اللہ پا مسند الفردوس کے دا حدیث راوڑن. دویم روایت دا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العمائم وقار المومن،
پټکی دا د مومن عزت ته وقار دی وعز العرب او دا عرب عزت ته فاذا وضعت العرب عمائمها هر کلا چې عرب پټکی کیږي وضعت عزها دی خپل عزت کې خو فاذا وضعت العرب عمائمها کله چې عرب خپل پټکی کیږي وضعت عزها دی خپل عزت کې خو بیا به عزت و نه مسند الفردوس د امام دیلمی کی دریم نمبر روایت د حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزال امتی علی الفطرہ زما امت ہمیشہ با دین اسلام بانوی ما لبس العمائم ترسو پوری چی پٹکی پسری علی القلانس پا خولیو بانے ترسو پوری چی پا خولیو بانے پٹکے پسری نو دا با اسلام کاملی او چی کلے پٹکے لرے کا بے اسلام نشی ساتھ او دا سی دم گورا زمنگا استاسو زمانہ کے کم اڈل چی دا پٹکیو سر اورانا دا داغا معاملاتو گورا داغا منزونا داغا روجی داغا عدسونا داغا حج داغا دا دین اہمیت ایش اور سر نہیں او چو سونک پٹکی پس آرائی اگوی دا سنت سکے دا مستحب و دا آداب و دا غیم لحاظ کئی خواہ نو دا میں در تسلور روایت ہوئے پدی چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم درے روایت دا پٹکی فضیلت بیان کریں سلورم نمبر حدیث تا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعات اللہ تعالیٰ و داغ ملائکی عظمت شان بیانائی دا اغا چاچ دا جمعی پورز پٹکے پسنی دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا عظمت دا دے چھ رحمتون پہ نازل آئی او ملائک ورطا دعا کئی ابن عساکر پا تاریخ دمشق کے دا روایت راوڑے پینزم نمبر حدیث ترکانہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک فرمائی یعطا یوم القیامت سوچ پٹکے وئی نپارز دا قیامت بدت ورکولی شی لکل کورت یدورها علی راسی پہر ول بانے چی دا پٹکی والے دا سر نتاوئی نورا نور با اللہ دا تورکائی الباوردی اغدا حدیث را نقل کرنے مسند کی نو سو خبرشویں و پٹکے اہم دے اتم نمبر خبرہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پخپل پٹکے وحلے دیں او تڑلے دیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چی کل مکہ مکرمہ فتح کی دلا نو پا اغا ورزمان مکی مکرمی تا داخل شو او دا رسول اللہ مبارک پٹکے تور پٹکے پا سرکڑو احرام نو شمائل ترمیزی کی باو گو رہی لسم صفحہ دا دویم روایت عمر ابن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دو جمعہ پورس وعلیہ عمامت سودا اور رسول اللہ مبارک تور پٹکے پسر کڑو دوار شملے شاعت پریخ ہوئے
مسلم شریف کې بدر تراش دا مسلم شریف روایت. دریم نمبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بچ پټکې پسراو نو شمله به شا طرف ته پرې خودل. سنن ترمذی کې بدر تراش نو پټکې اهم ده ها سو وجه می درته وي. اتو نهم نمبر پټکې زکه اهم ده چې بده کې وعید علی ترک راغله. څوک چې پټکې نه پسرای داغه متعلق وعید راغله ده. دی کې بدر ته دوه روایت وې. یو د رکانه رضی الله تعالی عنہ رکانه رضی الله تعالی عنہ فرمائے فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس. زمنګ او د مشرکانو په منځ کې فرق دا دی چې مشرکان یوازې خولۍ په سرای او پټکې نه او موږ پټکې په سرو د خولۍ د پاسا. سنن ترمذی کې دویم روایت د عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک فرمائے پټکې د مومن وقار ده او د عربو عزتو. عربو چې کله پټکی کې خودل دا سیدل که عزت چیخی نو وعید پکې راغله. لسم نمبر پټکې زکه اهم دی چې سنت ته کنا څه شه ده سنت. کتاب الجهاد لابی عاصم هغه کې وګورئ و یو سړی عبدالله ابن عمر سیب تراغه فقال یا ابا عبد الرحمن و ابو عبد الرحمن العمامة سنت. پټکې سنت ته کنا فقال نعم. عبداللہ ابن عمر سے برتوی او بالکل پټکې سنت. دویم مولانا عبدالحق سے لیکلی دی خان په اشعت اللمعات کې دریم جلد ہے 583 صفحه دا بدان کې امامه سنتس وای پوش چې امامه دا سنت. دریم ابراہیم بیجوری رحمہ اللہ پا مواہب اللدنیا کے صفحہ دا و اتیا پاغی کی لکلی دی الامامت سنتن پٹکے سنت لا سیمن للصلاة خاص کر د منز د پارا. ډیر خلک کوئی د پټکی تعلق د منز سره نه وی خاص د منز د پارا سنت ته و بقصد التجمل او جزان خسته کول غواړي لاخبار كثيره فيها زکه په دې کې ډېر احادیث راغلي. سلورم نمبر امام زکریا رحمہ اللہ فرمائے الامامت سنت مستمرۃ. پټکې سنت مستمره ده د مخکې نه پټکې را روان ده. خصائص النبوی کې یوصل او 15 صفحه ده. نو پټکې په اسلام کې اهم ده. ولی اول ملائکو پټکی تړلې. دویم صلحاء د انبیاء سنت تی. دریم د سړی فضیلت په خزو دا په اعتبار د پټکی ده. سلورم رسول الله مبارک به صحابه کرامو ته پټکی تړل. پنځم دې سره د موز مرتبه ډیریږي. شپږم رسول الله مبارک قربانی امر کړي. وم رسول الله مبارک فضیلت بیان کړي. اتم رسول الله مبارک په خپل پټکې په سر کړي. نهم د پټکی په نو وهلو باندې وعید راغله. لسم
پټکې سنت ته په اتفاق د علماو نو والکا چې دا لس خصوصیتونه په پټکی کې دي نو اهم نه دی افسوس دی پاغه خلکو چې پټکی پورې خان دی او غټ پټکی دیواله دی او څوک ورته بوساړه وایي څوک ورته ټیر وایي یو نسبت الکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت و تسبق ګوره علامه قاری صاحب لیکلی دی ها چې پټکه دا ثابت ته په متواتر معنوي سره د پټکی احادیث چې راجمع کې نو دین تواتر معنوي جوړي نو د پټکی والا احادیث متواتر معنن دي هغه یو رساله لیکلې په پټکی باندې تاسو بیا وګورئ مجموعه الرسائل نو لاندې ورته حضرات لګېدلې دي څومره احادیث چې راوړي دي کنه نو لاندې هغوی پیرت کړی ضعیف دی او متروک دی او دا دی او دا دی په دې به درته انشاءالله بیا هم بحث کوم ها خو دې دپاره کله کله سړی بازار کې د حدیثو کتاب والی ډېر په شوق او په مینه او دا شیاطین الانس چې دي دوی هغه ټول احادیثو لاندې لیکلي دي ضعیف او متروک او دا نو د کتاب نه به درته زړه تور کي نو د چا چې تجربه نه وي نو ډېر خفه شي ځان ورته ویښ ساتئ ښه تشو خبرو باندې حدیث نه ضعیف کېږي څه باندې خبرې ته بګورې دنیا کې داسې سړی شته چې خبرو نه پاکي موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ خدایا د دې خلکو د دې خبرو نه مخلاص کا الله پاک ورته فرمایل کلمه دا خلق چا پیدا کړي ویلې تا د چا په ځمکه ګرځي وایستا د چا رزق خوري وایستا او عزت اخلاصم هر خبره ته خو جرح ته خو اعتبار نشته جرح کله معتبریږي چې 15 شرطونه پکې د نیر نشي ګوره څو شرطونه اول نمبر څوک چې جرح کوي د مرتبه به د مجروح عالم نه لوړی اوس چې وړوکی سړی په لوی سړي جرح کوي هغې ته څوک ګوري انفن فی الماء و استن فی السما دا خو صحیح نه ده منگ توائی کنا امام صاحب ضعیف تے منگوی کم ځای کې راغلی و امام دار قطنی وی ما امام دار قطنی زمونږ د سر تاج دی خو قسم دی چې نسبت امام صاحب تواله د امام صاحب د پوز نه مچم نشي پورته کوله دا ته کمی خبره کې وای دې کنا چې ابو حنیفه ضعیف نو یو خبره ده چې چا څوک جرح کوي پچا د جارح عالم به د مجروح نه مرتبه صحیح لوړه وای دی باندې ورته بیا بحث کوم خو نن مې ضروري وګڼله دویم دا څوک چې جرح کوي په مجروح عالم د دواړو به ملاقات شوی زمانه به یوه وي تاریخ دویم شرط دریم ملاقات به شوی سلورم کله به یا یو یا بسر نږدې وي
لری دې ته څه خبر ده؟ پنځم جرح به مفسری، ضعیف نو متروک نو واهن ارم به، دی خبرو ته هیڅ اعتبار نشته. تفسیر به کوي ولی ضعیف ده، تش په ضعیفن باندې اس کار نه کیږي. دا خورچا پسې دا خبرې دي. تهذیب الکمال کی دی خان امام احمد صاحب و یحیی ابن معین دا یو ځل یو جمعه ته ورغله، هلته یو مولوي صاحب لګیا دی او حدیث وایي، وی حدثني احمد بن حنبل و یحیی ابن معین، او دی دواړه په ورغله. امام احمد صاحب یحیی ته وایي وی انت حدثته، دی سړی ته دا حدیث تا بیان کړی ویل نه؟ وی تا بیان کړی، ما هم نه دی بیان کړی. دا څنګه زموږ نمونه علی او دی خو موږ نه دی لیدلی. کله چې سبق ختم شو بی ورغله، ورته وی دا حدیث چې دی وی نو دا درته چا ویلی؟ وی دا دو محدثینو، یو امام احمد صاحب او بل یحیی ابن معین. ورته وی و د خدای بنده زه یحیی ابن معین یم او دا امام احمد دی، تا ته من کله بیان کړی؟ هغه ورته وی ما یو خبره اورېدلې و یقین مې نه او نن مې سم یقین پیدا شو. وی څنګه؟ وی ما اورېدلی و چې امام احمد صاحب او یحیی ابن معین سخت مقل دی، خو نن مې چې تاسو ولیدئ نو یقین مې پیدا شو. وی څنګه؟ وی ستاسو فکر دا دی چې دنیا کې امام احمد دا یو دی او یحیی ابن معین هم یو دی. ما د اویو امام احمد نه حدیث نقل کړی او د اویو یحیی ابن معین نه ځئ. هغه یو بل ته وی چې راځه راځه سړي توله سمه نه ده، اصل یې ونه دی. داسې جرح او پار چا شته؟ امام بخاری رحمه الله باندې جرح شته، څوک ته خلاصېدی شي؟ بیا د حدیث ته صحت د پاره یو سند نه دی، د حدیث ته صحت د پاره 5 وجې دي. دوی یوازې سند راټینګ کړل. حدیث چې صحیح وي د هغې 5 وجې دي، یا په اعتبار د سند سره دا یو وجه، دویم په اعتبار د تعامل سره خلقو چې عمل کې راوستلی دام صحیح دی، دریم په استدلال د مجتهد سره، مجتهد چې څه کړی، څلورم تعدد د طرقو، یو حدیث په ډېرو سندونو ذکر دی، صحیح د هر یو سند جدا جدا ضعیف دی، لیکن ټول چې راغونډ کې نو قدر مشترک یو دی، نو بیا هم حدیث صحیح دی. تعدد د طرقو. نو یوی سند ده، دویم تعامل ده، دریم استدلال د مجتهد ده، او څلورم تعدد د طرقو ده. دې سره څه کېږي؟ حدیث صحیح کېږي. او څلورم 5 تواتر معنوي ده، چې معنن پکې تواتري دې سره حدیث څه کېږي؟ دا صحیح کېږي. یو وجه خو نه ده. نو پټکې دا اهم ترین عمل دی د شریعت او د دین، او 10 وجه مې درته لنډې وویې. دا یوه خبره وه په 2 خبرو کې. دویم نمبر خبره، پټکې چې څوک ګزوي نو صحیح بای. نو امام نووي رحمه الله لیکلی دی، وی د رسول الله مبارک پټکی 2، یو لنډ او بل اوږد. لنډ پټکی د رسول الله مبارک 2 ګزه او شرعي،
او کم چې اوږدو نو هغه 12 ګزه او شرعي. درېمه خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پټکې څنګه تاړو څنګه وها نو پټکی کې سلور خبرو ته فکر کوي. ښا یو مسله دا صاحب د مدخل لیکلی دی مرقات شرح د مشکات کې مولا علی قاری صاحب نقل کړي دي. وایي چې کله چې پرتګا غوندې نو پناسته به غوندې دا د چا دی بندوي کنه الله بندګانو. وای چې پرتګا غوندې نو پناستا او پټکې چې پسره نو دا په ولاړه مرقات اتم جلد 250 صفحه ده. بلکې یو حدیث کې راغلی دی فتاوی برهانه کې رسول الله مبارک فرمایي چا چې پرتګ په ولاړه واغوست او پټکې پناستو وها داسې مصیبت به پیراشي چې بیا به دوا نه لري. یو خبره دا ده چې پټکې به په ولاړه تړای. دویم نمبر خبره عبدالله ابن عمر سے ابن پختنه وشوا چې رسول الله مبارک به پټکې څنګه تړو. هغه فرمایله پټکې به تړ په خپل سر باندې او داغه د پټکی چې کومه شامله ده هغه به شا طرف ته په دې پټکی کې بندوله او چې کومه وګده شامله ده هغه به د دواړو اوګو په منځ کې پرې خودله. عمدة القاری 22 جلد 300 صفحه ده. درېمه مسله خلاصة الفتاوی کې دی ښا وی چې دا چا دا اراده یې چې پټکې نه وې کی او به تازه وتړي نو داسې بکای چې پټکې و پزمک نه غورځای چې وی غورځي او به تاوي نه څنګه چې پټکې تړي یو ول نو داسې به اخلاصیم یو ول ودا احسن د دینا چې بزمک یو غورځای او بیا چې ده پټکې تړي نو سلور مسالې ذهن کې ساتي. یو پټکې بخي طرف باندې شروع کوي. دویم په ولاړه به پټکې وهاي. دریم داغه شمله به شاته پرېږدئ او کوم شملې سر چې تاسو په پټکی کې بندوي هغه به مخې ته نه هغه به شاته. سلورم پټکې مو چې تازه وهلو نو څنګه مو چې وهله ده یو ول داسې به اخلاصویم یو ول داسې نه چې بس مکه وغورځوي او بیا ترې نه پټکې وهي. دا درې خبرې شوې. سلورم نمبر خبره دا پټکې چې په کومه خولۍ باندې وهي دې خولۍ کې به درې صفات ای. اول نمبر داسې خولۍ به وي چې د رسول الله مبارک اتباع پکې. کمې خولۍ کې چې د رسول الله مبارک اتباع نشته او خولۍ نه د استعمال کړي اب نه استعمال. دویم داسې خولۍ به چې پاغې کې به مشابهت کافرانو سره نه یهود او د نصاراو غوندې خولۍ به نه. دریم داسې خولۍ به چې تی په ځمکه وغورځې چې خراب نه شي او خپل شکل باقی کی. داسې خولۍ راوتلې دي جالۍ والا که مریدنې چې په ځمکه وغورځې که نه او مقصې خطا شي هغه سنت خولۍ نه ده. خولۍ کې دا کار دی چې دی به دوه کاره کوي. یو به پټکې ور باندې تړلی شي نو جالۍ خولۍ باندې کله پټکې تړلی شي. دویمه دا ده چې په ځمکې وغورځی چې نیغه ودرېږي
او خپل حالت بدل نکی نو جالی خلی کی خدا نشتا. دریما پکار داده چې خلی د انسان د بدن نه گرمی او یخنی بند کی او خوله بند کی او جالی خلی نه خوله بندی نه یخنی او گرمی بندی. نو جالی خلی بانی پټکے وحل دا سنت ندی. مثال خود ټوټې ده. پنځم نمبر خبره دسمال کار کوي په ځای د پټکی کنه نه سنت نه دي. زکریا رحمه الله لیکلی دی فتاوی محمودیه کې هم فتاوی محمودیه کې ومجل صفحه شپږ څلوېښت پاغه کې وای دسمال نومم بدل دی او مقصودم بدل دی او د پټکی نومم بدل دی او مقصودم بدل دی. پټکی ته عربی کې امامه وای او مقصود څه دی زینت ته. پټکی کې څوک سملی نه لاسونه پې نه اوچای بدن پې نه اوچای هغې دپاره خلک پټکی ساتي. دسمال ته عربی کې مندیل وای. زکریا رحمه الله وای مندیل د ندل نه دی ندل خیرو ته وای. دسمال ته مندیل ځکه وای چې په دې خیرې پاکېږي که نه نو نوم بدل دی او مقصود د دسمالم بدلی چې هغه د بدن وچول دی. نو که څوک پټکی نه د دسمال نه ځان ته پټکی وای نو په دې سنت نه دی ادا دا صحیح نه ده. حافظ ابن تیمیه صاحب هم لیکلی دي چې دسمال دا په ځای د پټکی باندې کار نه ورکوي. فتاوی مجموعة الفتاوی کی. شپږم نمبر خبره د رسول الله مبارک د پټکی رنگ څنګه څلور رنگونه حدیث کې راغلي دي. ښا یو سپین. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پټکی رنگ په سفر کې بسپینو او په حضر کې بتورو. تور رنگ راغله مکه مکرمه چې فتح کېدله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پټکی رنگ تورو. زیل رنگ راغله د وشین. نو دا څلور رنگونه د رسول الله مبارک د پټکی راغلي دي. دې لپاره بیا وګورئ سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد ښایسته کتاب د 14 جلدو کې هلته د پټکی رنګونه هلته بیا وګورئ. وم نمبر خبره یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کان یکتفی بالقلنسوة احیانا کله به اکتفا کوله په خولۍ باندې کله کله یوازې خولۍ په سروله. نو علامه قاری رحمه الله د دې دپاره 15 محمله وایي. وی د رسول الله مبارک عام عدد داو چې خولۍ به په سروله دا پټکی به په سرو خو چې کله کله خولۍ په سر کړې ده نو د هغې 15 محمله جوړېږي. یا خو د وجه د ضرورت د ګرمۍ نه چې ګرمي به زیات شو نو رسول الله مبارک به پټکی بیا کوزو. دویم یا به چې رسول الله مبارک کله کور کې استراحت کو آرام نو بیا به پټکی لرې کو. دریم یا به چې کله صحابه کرامو په دې منځ کې ناستو خبرې به ورسره کولې نو بیا به پټکی راکوز. څلورم یا رسول الله مبارک چې بغیر دا صرف خولۍ په سروله
دا بغیر د حالت د منځ نه حضور به منځ کې پټکی نه کوزاو بغیر د حالت د منځ نه به بیا پټکی کله کله کوز کو پنځم دا په هغه منځ کې رسول الله مبارک پټکی کوزاو چې کم به نفلو فرض منځ کې رسول الله مبارک پټکی نه دی کوز کړی نو علامه قاری صاحب وایي امام غزالی رحمه الله چې خبره کړې ده که یو سړی پټکی د منځ نه مخکې لرې کړي د ګرمۍ په وجه نو خیر دی وی دقه محمل دی بغیر پټکی ګوره منځ کول مکروه دی خلاف سنت دی ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه منځ بغیر پټکی نه دی ثابت دلته یو خبره ده پټکی خو سنت ته خو مؤکد ده او که زوائد ده اصل کې د سنتو دو تعریف دي ښه یو تعریف دا دی چې سنت دی ته وایي چې رسول الله مبارک همیشه کړي یو ځل یا دو ځلې پریښي دویم سنت دی ته وایي سنت مؤکد چې د هغې په ترک وعید راغلی دریم تعریف هم شته سنت مؤکد دی ته وایي چې تعلق د عباداتو سره او زواید دی ته وایي چې تعلق د عاداتو سره نو پټکی ته چې موږ تاسو وګورو او اولنی دوو تعریفونو ته وګورو چې رسول الله مبارک په همیشه والی کړی یو ځل دوه کرته پریخي او یا پتر کې وعید راغلی نو پټکی سنت مؤکد دی په پرېښودلې وعید هم راغلی او حضور په همیشه والی هم کړی او چې دې ته وګورو د دې دریم نمبر تعریف چې سنت مؤکد دی ته وایي چې تعلق د عباداتو سره او زواید دی ته وایي چې تعلق د عاداتو سره نو بیا پټکی سنتي زواید دی خو ما ته ګورئ که پټکی سنت زواید هم شي خو د رسول الله مبارک عادت خدای کنه او قانون واورئ قاعده عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات عادتونه د سردارانو دا په عادتونو کې سرداري څنګه چې هغه سړی په سړو کې سردار دی نو داسې عادتي په عادتونو کې څه دی دا سردار دی که عادت هم دی خود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی نو ځکه قیمتي دی نو افسوس په هغه خلکو چې پټکي ته سپک ګوري او پورې خان دي دوی د حدیثو کتابونه نه ګوري دوی سیرت او شمائل نه ګوري چې رسول الله مبارک به پټکی په سر او صحابه کرامو ته به پټکی وهل دغه سپین دسمال او زیړ دا خو په یو کتاب کې نه دی راغلی دا مې درته مختصره خبره وکړه ښه د پټکی متعلق مې درته و خبرې وکړې اهمیت د پټکی مې درته ووایي بیا په هغې کې مې درته لس وجې ووایي مقدار مې درته ووایي رنګ مې درته ووایي کیفیت د وهلو مې درته ووایي دسمال باندې نه سې کېږي او رسول الله مبارک نه چې یوازې د خولۍ اغوستل ثابت دي د هغې مې درته محمله ووایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد